یو عظیم تحریک دعوت اسلامی چې غیر سیاسی تحریک تر اوسه پورې نه چیرته احتجاجي مظاهره کړي، تر اوسه پورې د دې ملک یوه ګمله یې نه ده ماته کړې. او څومره مدارس دي پته شته؟ دعوت اسلامی په کل پاکستان کې 5000 مدرسې دي صرف د حفظ او نازل، او د 5000 مدرسو کې تر اوسه پورې 15 لک الکانو حفظ کړی، 15 لک الکانو. د زنانو خو بیلې دي، او جامعات د کتابونو مدرسې چې دي هغه 1500 مدرسې دي په پاکستان کې، او د کې یو نیم لک 1,50,000 کسان عالمان جوړ شو. ما هم درس نظامی پکې کړی. الحمدلله 58 نه زیات شعبې دي د تحریک. FGRF په نوم باندې خدمت خلق و شعبه چې اوس سوات کې سیلاب راغلی و، نو دې کې خدمتونه وکړل. په کالام کې 24 کورونه به جوړی، 8 کورونه جوړ کړل، نور لا پاتې دي لګیا دي. نو دا ما عزتمندو څه شی د خلقو په تعاون، خلقو په محبت او اسلام ته په نزدېکت سره کېږي چې موږ څومره اسلام ته را نږدې یو دومره به موږ ته سکون وي، چې څومره موږ لرې یو دوره به موږ ټینشن سوا کېږي. عالمي دنیا ریسرچ وکړو، لواړو نه زیات په کل دنیا کې کم لیوني چې دي هغه په مسلمانو کې، لواړو نه کم لیونی په کل دنیا کې په مسلمانو کې. ولی دي؟ باقاعده ساینسدانانو په دې باندې ریسرچ وکړو، وایي مسلمان چې دی اودس کوي او په 24 غنټو کې د 60 یو رګ دی دا چې لوند شوی نه وي، نو انسان په بدن کې ګرمایش پیدا کیږي او هغې سره انسان لیونی کیږي. نو مسلمان چونکې اودسونه کوي دې له وجې نه دوی لیونتوب نه الله پاک کړي. اکثر خلکو ټینشن زیات وي، دی وجه دا وي چې د اینی ټایم څه په خپو باندې وي. تاسو همون ته اسلام ووی آداب او خیل چې جمعات ته راځئ پیزار وباسئ، تاسو کې یو هم پیزارو سره اوس نه دی ناست. ښکلی درس دی، خو ګوره دا وجه څه دی؟ وایي دا ځمکه چې دی دا د انسان د بدن نه کرنټ راکاږي، کرنٹ راکاږي ځان ته. څوک چې خپلو سره زیات ګرځي د ده په بدن کې به ګرمایش کم وي. دا یو قدرتي خبره ده. هغه مونږ ته اسلام د جومات ته راتګ په صورت کې وښایي، راتګ په صورت کې وښایي، خو موږ مسلمان نه پرې باندې پوهېږو. نو الله رب کریم یو داسې ښایسته دین مونږ ته راکړی. ما عزتمندو دوباره راتګ نشته. کومه زندګي چې تېره شوه تېره شوه، دا سپین ویښته نه تورېږي، دا را پیدا شوی ویښته چې دی دا ختمیږي نه، دا به بیا سپینېږي، دا به تا سره ځي قبر ته. خو که څه نیک اعمال دې وکړه کامیابي دی. ته د پروفیسر یې، ته د لیکچرار یې، ته د ډاکټر یې، ته د ساینسدان یې، هر څه څه شی، خو مرې به او صرف نیک عمل به ځان سره وي. ستا عہده، ستا ډیګرۍ، ستا هیڅ په تاله په کار نه درځي، صرف د ستا نیک عمل به په کار درځي. محبوب فرمایي چې انسان مړ شي د ده د ګسې خپې ته حرکت څوک ورکړي، دی وایي من انت، څوک یې ته؟ وایي انا عملک، زه د ستا عمل یمه، عمل یمه. نور مال، اولاد، جایداد، د ستا عہده، د ستا شهرت، هر څه پاته شول، ستا سره به نیک عمل وي. اوس نیک عمل به څنګه وي؟ ته خپل ګریبان ته وګوره. تر اوسه پورې تا خو د الله حقوق نه دي پوره کړي. په خپل مال کې زکات نه ورکوې، 5 ټیمه مونځ په تا باندې فرض دی، ته هغه نه ادا کوې. نو لہذا د دغه شي ډیر خیال کول پکار دی. صرف دا انسان سره سوچ کول پکار دی چې دوباره راتلل نشته، زه څه کوم، ما جون په څه کې تېرېږي. داسې نه چې 2 روپو له خاطره ما خېټې ته حرام لاړ شي، داسې نه چې زه 2 روپو له خاطره خپل آخرت برباد کړم، داسې نه چې زه لږ لالچ له خاطره خپل قبر کې تیارې جوړې کړم، مارونه او لړمانان زیات کړم.